أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. د روژې میاشته روانه ده. غواړم چې د ماه مبارک رمضان حواله سره او د ماه مبارک رمضان عظیمی میاشتې چې انسان روژه ساتي هغه شیونه چې روژه باطلوي غواړم تاسو خدمت کې آغاز ذکر کوم. هغوی نه اول شی چې روژه باطلوي هغه خوراک کوله ده او انسان په کار ده د صبح اذان واخه تا مغرب اذان پورې هیڅ ونه خوري. دویم شی چې کله ده چې انسان سبی اذان واخه تا افطار وخت پورې په کار ده هیڅ شی ونه چیکی. دریم شی چې کوم ده هم بستری کوله ده په کار ده انسان سبی اذان واخه تا افطار وخت پورې په کار ده انسان هم بستری ونه کی. څلورم شی استمنا ده چې استمنا معنا دغه ده چې انسان هم بستری نه علاوه په کار ده نورو شیو سره خپل ځان منی ونه کږي. او پنځم شی هغه درویغ دی چې انسان تنه ده په کار چې هغه خدای سي و پیغمبر سي و دو پیغمبر جانشینوش سي یعنی اهل بیت اطهار علیه السلام پسې په کار ده درویغ ونه تړي. شپږم شی چې هغه روژه باطلوي انسان بکی پتی کوله چې هغه څو شیونه دي چې انسان په کار دی بکی پاتې نشي. هغوی نه اول شی هغه جنوب حاله دی. انسان په کار دی سبع المنځه پورې په کار دی خپل ځان صفا کی خپل ځان پاکی که جنوب حالت کې دی. او دویم شی هغه ښځه چې هغه خیز حالت کې دی که چیرې حیض نه پاکه شوه په کار دی هغه د سبع المنځه ته په کار دی هغه صفا وي. او دریم شی هغه ښځه چې هغه نفاس حالت کې دی په کار دی هغه ښځه د سبع المنځه پورې خپل ځان پاکي. که چیرې خپل ځان یې پاک نه کړلو بکی پاتې شوه دغو درو صورتو کې هغه روژه باطله ده. اووم شی چې د انسان روژه باطلوي هغه پوچکواري کوله ده. متاسې ساده پښتو کې ته پوچکواري وایو. مایع شي سره ړنګ شي سره په کار دی هغه پوچکواري ونه شي. که چیرې پوچکواري وکړله د هغه روژه باطله ده چاهې نر دی چاهې ښځه دی. او د اتم شی چې کوم دی عمدن الټی وکوله ده. انسان په کار دی عمدن په زوره الټی ونه کی. او انام شی چې کوم دی هغه ګرد دی ګرد حلقوم ته رسوله. اکثر خویندې میندې مو تاسې کورو کې جرو وایي یا اوړه چوي بجایونه هغه نه کوم ګرد راوځي هغه په خولې نوځي حلقوم ته ورسېدو د هغه روژه باطله دی. و همدې ضمن کې به زه څه د هغوی سیستني یوه مسله دی چې انسان په کار دی اوبو کې سر ونه منډي خو هغه شدید مکروهاتو نه حساب کړي دی. څه شدید مکروه دی که چیرې کوم سړي
کومې ښځې مکمل بدن سره پورې اوبو کې ومنډلو دا شدید مکروه دی. امید لرم الله رب العزت به متاسو ته د نیکو اعمالو توفیق عطا کی او پروردگار ته سوال کوو پروردگاره دغه عظیمې میاشتې له خاطره څه ډېره عظیمه میاشته ده، شهرالله میاشته ده، د خدای میاشته ده، څه د عالم دنیا باندې کومه وبا رغلی ده، کوم امتحان رغلی ده، دغه عظیمې میاشتې له خاطره یا الله دغه وبا د بیماری برطرف ګرځولی کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.